طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك رب. سورة القصص ترتیب عثمانیہ توشتم نمبر سورت تے، ترتیب نزولی نحسل وختم نمبر سورت تے، نازل دے دا سورت رست دا سورت النملنا. کلمات پدی سورت کی سوار لسو یوسل وختی، حروف پدی سورت کی 15,000 دی. مختصر ربط دا دے پا سورت النمل کی اجمالو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام مختصر بیان شو. پدی صورت کی تفصیلی بیانی کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تفصیل بعد الاجمال شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم واللہ اعلم بمراده دد پمانا و مراد باندے اللہ خپوئیگی. تلکا هذه السورة دا سورت چی دے آیات الكتاب آیاتون دا کتاب دی دا قرآن المبین مانا واضحا خکارا برکت او خیر دے واضح دے. نتلو لولو منگا علیک پتابانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نبی موسیٰ من خبر موسیٰ بعض خبر دا موسیٰ علیہ السلام پواسطی دا جبریل علیہ السلام و فرعون و خبر دا فرعون لولو منگا بالحق بالقرآن پا قرآن سرا لقوم دا پارا دا قوم یومنون چی ایمان لری. ان فرعون یقینا دا فرعون چو علا استکبر تکبر کڑیو فی الارض پا مصر کی پزمک دا مصر کی وجعلا گرزولیو دی فرعون اهل دا دی مصر شیعان منا شیعان فرقا دلی بنی اسرائیلی غلامان کڑیو قبطیانی وزیران کڑیو. وجعل گرزولی و اهل دا دی مصر لرا شیعان مانا فرقا دلی یستضعفو چی زیفان گرزولیو دا کمزوری کریو طائفتن یو دلی لرا منهم ددینا چی بنی اسرائیلو پا دی طریقہ بانی غبحو چی زبحک والبی ابناهم زامن دلی بنی اسرائیلو ویستحی او جوندی بی پری خودل نساهم لوریانی لونی ددی. انہو یقینا دا فرعون کانو دا من المفسدین دا فساد کون کنا. رب کریم فرمائی ونورید و ارادہ لرلمونگا پدی خبر باندی انمنا چه احسان بار کون ارادہ لرل پا ارسال دا موسیٰ علیہ السلام باندی یعنی پلیگر دا موسیٰ علیہ السلام او پا حلاکت دا فرعونانو دا ارادہ لرلمونگا انمنا چه بار احسان بار کمونگا علی الذین پاگا کسانو باندی استدعفو چی زیفان گرزولی شیو کمزوری کری شیو بنی اسرائیل فی الارض پزمک دا مصر کے او ارادہ کریو منگا دا دی خبری ونجعلهم چیو گرزو منگ دی لرا ائمتا مشران دی بنی اسرائیل را مشران گرزو ونجعلهم او گرزو منگ دی لرا الوارثین وارثان دا مصر رست دا حلاکت دا قبطیانونا. او دا مو ارادہ کڑی ونو مکینا دا چی زیور کو مونگ دی لرا دی بنی اسرائیل لرا لهم دی لرا فی الارد پزمک دا مصر کے ونوریا او خیو مونگا فرعون تا و حامان تا و جنودهما و لخکر دا دی دوانو لرا منهم دا دی موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل ما او خیو دی تا غص کانو چو دی یحذرون یریدل کم شیزنا چی یریدل مونگ دی تا اخوایو اگا دا بنی اسرائیلو نورتا اخوایو. رب کریم فرمائی و اوحینا دلتا وحی پا مانا دا القا و اوحینا مانا القا اکلا مونگا القا مانا زلکی واچول مونگا چاہتا الى ام موسیٰ مور بی بی دا موسیٰ علیہ السلام تا چنو نومی یوخابد بنت لاوی بن یعقوبا زلکی مورتا واچول ان ارضعیه دا چپے ورکو دی موسیٰ علیہ السلام تا فَإِذَا خِفْتِ پس کل چی ویریدی تو پدی موسیٰ علیہ السلام باندی من الذبح دا ذبح نویریدی چی فرعون بے ذبح کی
فالقه پس واچو دلرا پس صندوق کی تابوت کی واچوا بیا واچوا دی تابوت لرا فی الیم پا بحر کی ولا تخافی میریگا اے مور بی بی د موسی علیہ السلام من الغرق د غرق د دینا ولا تحزنی او خفکیگا هم پا جدائی د باندې مخفکیگا انا یقینا مرادوه واپس گرزون کیو دی موسی علیہ السلام لرا الیکی تاتا وجعلوه گرزون کیو منگا دی موسی علیہ السلام لرا من المرسلین درالی گلیشو رسولانونا پا منتحا کی با رسول گرزوا بس هم دغه سیو که صندوق جوړ کو په بحر کې واچولو رب کریم فرمائے فلتقطه پس اوچت کړ دلرا دی موسی علیہ السلام لرا آلو فرعون آل د فرعون سکورنه د فرعون سوینځوي صدا پارا لیکون دی د پارا چشي لام د عقوبت د پارا دی لیکون دی د پارا چشي د موسی علیہ السلام په عقوبت کې لهم دی لرعدوان دشمن وحزنا من سبب د خفغان او سبب د خفغان شي ان فرعون یقینا فرعون وهامان وجنودهما ولخر د دې دوانو كانوا دي خاطئين خطاکاران وقالت نو کله چې اوچت کړو فرعون ته پیش شو فرعون ویل دا هلک وجنو وقالت ویل امرات فرعون بیبی د فرعون آسی بیبی ورته ویني وجنو قرة عین لی یخوال دسترګو زما بوي قرة عین یخوال دسترګو لی زما بوي ولکا او تعالی فرعون دغه ماشوم لا تقتلوه موجن دی لرا عسا خایگی ان ینفعنا دا چی نفواکی مونگ لرا و نتخذه یا انیسو مونگ دلرا ولدن بچه رب کریم فرمائی وهم دی چو لا یشعرون نپوی دل دی پدی خبر باندی بی انہو سبب حلاکیم چی دا موسیٰ علیہ السلام با سبب دا حلاکت دا دی گرزیگی دا دی وجن با دا دی بادشاہی ختمیگی و دی با حلاکیگی کلا چی د موسی علیہ السلام مور خبر شو صندوق فرعونیانو کرا پروت ته اغه ته ننوتلې ده د بحر یو ولوا د دې باغ ته ننوته پوه شو چې د موسی علیہ السلام دا صندوق دی کرتلې ده فرعونیانو کرا واصبح وګرځیدو فؤاد ام موسی زړه د موسی علیہ السلام فارغا منا خاليا من كل شيء فارغا خاليا من كل شيء خالد هر شيزنا مگر صرف ذکر د موسی علیہ السلام او غم د موسی علیہ السلام د پزړه کې نور ارسنه خالی شو ان كادت ان مخفف بالمثقل ان كادت انه كادت یقینا شاندار كادت قریب ودا بیبی مور د موسی علیہ السلام لتبدی چې اظهار به کړي وي به پنی موسی علیہ السلام باندې چې دا زما زوی دی قریب ونږدې و چې اظهار کړي وي لولا الربطنا کچره نوې تړلې بری الله تبارک وتعالى وي لولا الربطنا کچره نوې تړلې مونږه پټه د صبر علی قلبها پزړه د بیبي باندې خاولې مو پټه د صبر وتړل الله وي لتكون د پاره چې شیدا بیبي من المؤمنین د یقین لرونکو نه په وعده د الله باندې چې الله ورته ویلو مخکې بیان شو چې ان رادوه الیک مون واپس کو ګوره بیا تعالی را دی موسی علیہ السلام لرا وقالت اول مور د موسی علیہ السلام لاخته خور د موسی علیہ السلام ته خپل لور ته ویل چې نامه مریم و یا کلثوم ورته ویل قصیه معنا قدم په قدم ز د پسې قصیه قدم په قدم ز د پسې نه دی تابوت پسې فبصرت پس قتل بخور د موسی علیہ السلام به دی تابوت دی صندوق تا عن جنوب من عن بعد دلرنا وهو حال دار داخلك چو دا قبطیان لا یشعرون دی نپویدلا چې دی دا تابوت په نظر کې نیولې رب کریم فرمای وحرمنا دلته حرمت په معنا د المنع منع مکړل علیه پر موسی علیہ السلام باندې
المراضع پی د مرضعو هغه مرضع خزي چې پی به ورکول ماشومانو ته هغه ټول مونږ منع کړه. اتش په موسی علیه السلام ماشومتوب کې پی اونس کله هر مرضع به چې راوسته ورته بس د به انکار کول نه به اسکله. نو حرمنا منع کړه مونږ علیه په دې موسی علیه السلام باندې المراضع منع پی د مرضع من قبل ای من قبل مجيء ام موسی مخکې د راتلو د مور د موسی علیه السلام نه. خور بیبي د خو فرعون کروا التبه خدمت کولو. فقالت بس اویل خور د موسی علیه السلام مریم بیبي یا کلثوم ورته یاره زمون کلی کې یو زنانه ده چې کوم ماشوم د چا په نس کې نو هغه تراوستلی شي نو هغه پیس کې به هغه ماشومه. فقالت بس اویل ورته خور د موسی علیه السلام مریم بیبي یا کلثوم هل ادلکم آیا خودنو کوم ز تاسو ته علی اهل بیت په یو کورنۍ باندې یکفلونه چې کفالت د دې بکې موسی علیه السلام کفالت بکې پرورش به کیا لکم تاسو د پاره نه فائدې تاسو د پاره وهم حال دا دی به له دا بیبي به له دې ته موسی علیه السلام ته ناصحون حفاظت کوون کی به په تربیت سره. رب کریم فرمای فرددناه پس واپس کوم هودی موسی علیه السلام لره الی امه مور بیبي ددتا کای تقر عینها د پاره چې یخشی عینها استرګې د دې په موسی علیه السلام باندې ولا تحزن او خفنشي غایب مؤنث شي غدا ولا تحزن او خفنشي ولتعلم بلدی د پاره چې پوهه شي را واپس کوم موسی علیه السلام سره پاره ولتعلم بلدی د پاره چې پوهه شي مور بیبي د ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى حق ده چې ان رادوه الیک دا ورته ویلو مخکې چې واپس کوم مونږ تعالی د موسی علیه السلام ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دین الله وی لا يعلمون علم نلري. ولما هرکلا بلغ چورسیدو ولما هرکلا بلغ چورسیدو دا موسی علیه السلام اشده قوت د ځوان خپلتا واستو برابر شو په کمال د عقل کې سلويخ کالو تورسیدو. رب کریم فرمایا تیناه ورکو مونږ دی موسی علیه السلام لره شریعت حکما حکم یعنی فهم پویا مورکا عقل وعلما علم نبوتا علم په دین باندې مولا ورکا نبوت مولا ورکا وكذلك هم دارنګ نجزي جزاء ورکو الله ويم المحسنين نیکوکارو ته نیکانو ته. ودخل داخل شو دا موسی علیه السلام المدینه خاریته چې دیش کالو په وخت کې د دیش کالو په هغه وخت على حين غفله په وخت د غفلت من اهلها د اهل د دې خارینه یعنی عند القیلوله خلق مشغول او دو ټوله. فوجد پس مندکر موسی علیہ السلام فيها پدغه خاری کې رجلین دو سړي یقتتلان په معنا د یختصمان و یتنازعان قلو کې سره جګړه وا تنازع وا جګړه کول یو اسرائیلی او بل قبطی. هذا يدايو من شيعته د ډلې د موسی علیہ السلام نو چې اسرائیلی وهذا دا بل من عدوه د دشمن د موسی علیہ السلام نو چې قبطی وو. فاستغاثه پس مدد غوښتو فاستغاثه معنا پس مدد غوښتو د موسی علیہ السلام نه الذي هغه شخص من شيعته چې د ډلې د دینو چې اسرائیلی وو على الذي په مقابله د کس من عدوه چې دشمن ددو قبطی وو د قبطی په مقابله کې تنه مدد غوښتو. فوکزه رب کریم فرمای فوکزه معنا پس پسوک وهو هو هغه قبطی لرا فوکزه پس پسوک وهو هو هغه قبطی لرا چاوه موسی علیہ السلام پر سینه باندې وهلو. فقضى عليه پس فیصله وکړه پاغه باندې فقتله وفرغ من امره پس قتل کړه فصار میتا پس وګرځیدو مړ موسی علیہ السلام فندم پمانه شو وما خود د اراده نه وکړي. قال موسی علیہ السلام هذا دا چې من عمل الشیطان دا عمل د شیطان دی انه یقینا دا شیطان چې عاجزی کوي عدو دشمن دی مضل گمراه کون کې دی مبین خکارا. قال انو موسی علیہ السلام دعا کوي رب زما انی یقینا زچم ظلمت ظلم کړي ما نفسي په نفس په باندې په قتل د نفس
فاغفر لی پس بخنو کی مالرا فغفر له پس بخنو شو دی موسی علیہ السلام تا انه یقینا دا الله تبارک و تعالی چی دے هو الغفور هم دے بخون کے الرحیم رحیم ذات دے بخون کے مہربان ذات دے رحیم ذات دے